د کوم MNMPA زوی راغلی دی چې هغه ټرک ته ولاړ دی. یو سړی دی ماته د MNMPA زوی وښیي چې هغه ټرک ته ولاړ یو د هغه نه بوجۍ راکاږي او فوټوسټیټ ورسره وي. د MNMPA د کور نه خو زنانه راونه وتله. موږ د مرګ نه نه یېرېږو جي. موږ کفن تاو کړی د سر نه، که نن هم وجني سبا ته هم دې نه پرېږدي. ټیک شو. زه بله دا خبره کوم چې تاسو کوم وړه ورکوئ، تاسو نارینه وله وړه ولې نه ورکوئ؟ تاسو زنانه وله وړه ورکوئ او هغوی هلته درغلي ځان څه پیسې راغونډې کړي نیولي، بیا ته فوټوسټیټ هلي. ته ماته دا ووایې ته فوټوسټیټ د کومې خبرې هلي؟ ته په وړو کې فوټوسټیټ د کومې طرفې راولي؟ ولې خیر شه دا د پاکستان نه دي؟ یا ته دا وړه ورکې، دا چې ته وړه ورکې دا وړه به تاله واپس ته دې خېټې نه راوباسي دروړي بې څه به کوي؟ دا زموږ زنانه هم تاسو د لاسه په شرمونو وشرمېدې، هم د دې حکمرانانو د لاسه په شرمونو وشرمېدې. خو دا دلګانو له بیا هم وټ ورکوي، بیا هم ورځي، بیا هم ورسره ګرځي، جنډې داسې کوي. لاول خو دا شهباز شریف چې دی دا د ملک ورکوي بالکل. یو نواز شریف او شهباز شریف دواړو مخکې هم له ډیپو له میلاو دي ستړو له باندې خواړه او دالې را باندې خوړلي دي او اوس را باندې هم خوري. چې دا د ملک ورک شوي نه ګورئ نو چې خامه پرېنه د خلک راوځي سړکونو ته او تورې جنډې راواخلئ. چې په 1400 شو فضل الرحمن صاحب ګراني راله، اوس په 3000 دي فضل الرحمن صاحب ته ته کم ځای وې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه. دا مهال موجود یم د شیرګړ سیمه ده. راغلی یم جي د وړو مهنګایي ده، شپې د شپې ریټونه وختل. د دغه مهنګایۍ سره غریب تباه دی. کومه غریبه طبقه چې ده دیاړي مار هغه خلک مشکلاتو سره شو. نه ستوري د اسمان نه سپوږمۍ غواړي بادشاه. د ښار کې خلک وږي دي، ډوډۍ غواړي بادشاه. راځئ نرخونه معلومو، د وړو کې غونډه کې سټور دی دوی نه معلومات کو. راځئ موږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی. حاجي صاحب وړو ریټونه څه ریټ چلیږي؟ یار وړې مونږ د وړو ریټ چلو جي دا یو 2900 روپۍ یو په 2850 روپۍ او هم سره ټول د پنجاب وړي هم سره KPK وړي نه او ټول د پنجاب وړي. څومره فرق راغلی جي د ریټونو کې؟ یار ریټونو کې په 2018 کې به دا توړه د وړو مونږ خرڅول جي په 850 روپۍ او دا اوس راړه جي 2900 روپۍ یو په لکه د یو 3.5% لکه یو په 3 ګرانی رااله. دا اوس چې اچانک ګران شو دی کې څومره فرق راغلی؟ یار دا اچانک چې ګران شو په دې کې خو یاره وروره دغه 700-800 روپۍ نه واله 700-900 روپۍ فرق راغلی. خرڅېږي هماغسې څنګه چې مخکې نو خرڅېږي خو زیات دا د خلکو مجبوري ده. دا رزق دی جي، رزق دی او سړی وروره مجبوري ده او دا خو لازم د شیرګل ډېر ښه دی. په پېښور کې وروره دا هم چې کوم وړو خرڅو د دې ریټ هلته 3000 روپۍ دی. 3000 روپۍ ریټ بالکل. او سرکاري څه ریټ کې دي؟ سرکاري ریټ سرکاري کوټه خو دم غنښت او سرکاري لکه 1300 روپۍ ریټ دی. خو لکه دم د KPK ضرورت چې کم دی د وړو د غنمو لکه دوی ته ملیونو ته ملاوي کې 50000 بوره کوټه او د دم د KPK ضرورت چې دی دا 1.5 لاک بوره غنم دی د ورځې 1.5 لاک. نو په 50,000 خو هغوی نه کنټرول کېږي. مثال خبره دلته د شیرګړ د میل دی، دلته خوشه شیرګړ څونه آبادي او خوشه څونه علاقه ده. نو وروره دا شیرګړ د ورځې په 4 د سویلر وړو باندې نه کنټرول کېږي او دلته د شیرګړ د 2 میلیونو وړو چې راغونډ کې دوی ته چې کومه کوټه میلاویږي نو دا به ټوټل چې دی 600 وړي دي. واده د دې ذمہوار څوک دي کاکا؟ یاره د دې ذمہوار وروره د حکومت وخت دی جی. حکومت وخت دی او جی ځکه چې د بار نه پټیم باندې غنم اغستل پکارو دا وړو خو ملاویږي چې دا وړو ملاوي. تاسو څه روزګار کوئ جی؟ مونږ سره جی لوډر دی بس دا کاړو را لوډر دی وړا غسته شي جی. نو بس گزاره کوو نو بس کله سرکاري پسې منډه وو کله دا خلک بس مجبوري سره مخه څه باقي نو ورجم ګرانی شي یو شي خو نه ورجم ګرانی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه وړ ګران دي ګرځان دي جی؟ وړ ګران دي، سینجی نشته، پېټرول نشته، گاډي مروستي دغه روډ باندې ولاړ دي، بچیم د ناری مري روره کله دړې وړوالو کله 2 سیره وړوالو کله ځان ترون له تیار روټي وېسو. بای زمونږ MPA په کور کې وده دي. زمونږ د غریبانو دومره څوک تپوس نه کوي چې دلته انسانان دي که زناور دي جی. بس تاسو چې پیغام مخکې رسوي اقم پیغام ورسوي جی چې مونږ ته دا وړه ارزان شي. د دې ذمہوار کم خلک دي؟ د دې د MPA حکمرانان او جی تپوس نه کوي نه جی. د اوټ په وخت کې خو راځي کنه جی؟ په اوټ په وخت کې راته پلارم وایو نیکم راته وای په دې وخت کې زمونږ د سره څوک تپوس نه کوي.
دې ټیم کې څوک هم نه تاسو جی. سرکاري وړه ملاويږي سرکاري وړه خو جی چې کم راځي هغه پټیږي هغه پټیږي رورا په 1400 روپۍ دا خلک دا تروړه خرڅي او چاله نه ور کوي په پټ او نور تروړي ورته بدلې چینج کوي او جی السلام علیکم وعلیکم السلام کاګه څنګه خیر دی شکر څه کار کې زموږ خو د سنټر دکان دی وړه ملاويږي نه جی وړه خو بالکل نه ملاویږي هغه سرکاري وړي چې هغه هم په مخ مروت باندې ته چا چې یاران دوستان یغې ته په لارو کې ما په خپله ډاکټر صاحب بولو دا غلطه په لار کې ولید او بس زر زر ته یو څو تروړې دغه ته ورواچولې سوتوي دا لوډر ته او د پاسه په پلاستیک راخ او بیا چې چرته یو ډول ته مې مولیدلې چې هغه په پلاستیک کې پراخ پټې کوړته او خو صاحب جیداد کسانو دا دسا نو دا سرکاري وړو خو اخو سوال نه پیدا کیږي چې غریبانو ته ملو شي اخو دا چا چې بس یاران دوستان خپل پر دی مور او خور او ترور او مامي شاه زمان قلا کې به مامي او په دغه کې دا سوتوي په درګه کې به خور یلته به مو پس راسي خو غریب سړي دا غریبانان ولاړ دي تاسو کوته سرکاري وړو راغستي یو ځای کې نشته او دا نور خدا غریبانان 400 روپے دیاړیو کې 600 روپے دیاړیو کې نو دی په 3000 روپے او په 3500 روپے وړو واخلي که وړي په واخلي او کلا کو وکړي بچي مچي بیمار شونه هغه سره بسکي غوښتنه د چا نه کوي بابا وختونه خو چې نو بس دی وخت کې زمونږاړو سوچتنه بس یو الله هم دې ځکه چې د خلکو را باندې خسر وګرځاو د اوټ په وخت کې مسوکی کنه خو هر یو سړی را رواني کوسې ته هر یو سړی سلام علیکم لاس کاله به پلار شوي مړوي او دوی ورته وي دغه پلار دی یاره ډېر زبردست سړی و د ما سره دوستانه هغه به لاس کاله شوي چې مړوي سرکاري وړو په مخ مروت ورکړي کوم داسي بس دسه قطار ولاړو 1600 باندې ورکړي دي بل به 1100 ملاویدل چې به مرګوله پرونی ورکړي هغه په 1600 باندې اواز دغه وړو د خوراک دي ډېر د خوراک خو نه دي خو بس مجبورین بخوري وړو دي کو چوکر دي چوکر دی خو او چې د نور ګران دي زمون 1500 دیاړي دی او ته صرف یو غوته لا کار کې جی اجي صاحب دا زه په دې نیم خپه په دې خپه ما چې زمونږ محترم مولوی صاحبو نور کله د ګرانې خلاف راوته هغه ته چې وزارت میلاو شولې هغه لاړو په کرسي کې ناستو مخکې به یو باچاو هغه به خوړل کول اوس دولت دیار سپاټې دي ټول خوړل کوي نو پاکستان به څه ترقی وکړي په دې باندې افسوس خبره ده چې یو کس ته مخکې شي هغه د دولت دیار سپاټې ختم شي ځکه چې یو خوراک کل کوي بل خوراک کل کوي بل خوراک کل کوي اسه چې موږ غریب تباہ او برباد کړو امیر صاحب څنګه الحمدلله خیر ټیک تاسو خیر ده شکر وړه ملاويږي جی جی وړو خو ملاویږي خو ډېر په های ریټ باندې ملاویږي جی ګران شو ډېر زیات بورې سو ته ورسېده بورې تقریبا 11000 پلس د قشان نن یو ریټي سبا بل ریټي دا زما خبره چې ګډه وډه شو په دې وجه باندې چې پرون یو ریټو نن بل ریټ سبا کې دې چې دینم سیوا ګرانی راشي جی بس موږ دا ډېر غټ مشکلات دي او زه خپل ځاني دا هیله لرم کم چې زمونږ واکداران دي بل خبره مین خبره دا ده چې موږ بل ورځ چې کم نن بیان سچویشن دی هغوی ورته ویلي چې بی موږ سره کینې موږ سره په دې روټۍ باره کې موږ سره کینې په دې خبره باندې چې بی دا څونه وزن موږ له حکومت راکوي دا موږ په څه ریټ باندې خرڅ کړو هغوی موږ نه یو هفته ټیم واغه په دې یو هفته ټیم کې چې پته نه لګي زما لاک روپۍ نقصان کېږي 2 کېږي زموږ چې کم مشران دي هغوی راځي ما بار پرچه کوي په دې روټۍ کې دا به په میډیا باندې شو کېږي نن بیان به هم دایني کم چې روز مرحله د دې روزګار کوي په دې روټۍ باندې ماته چې کم دی 2000 او 3000 روپۍ جرمانه دغه کېږي خو زه د خپله خبره وکم چې ماته تقریبا بچي را په غاړه دي د هغې د سکولونو پیسونه دي کم زما ضروریات دي زما د کاریګر لیبر کمه خرچه ده هغه نه برداشت کېږي دې ټیم کې حکومت ما نه دا وایي چې بی ته 130 او 40 ګرام وزن لره او په دې ټیم کې زه 120 هم نشم ورکولی 110 هم نشم ورکول 90 ګرام وزن چې زه ورکوم په هغې کې به ماته چې کم دی زما د بچو رزق پاتې کېږي په دې وزن کې ماته خدای کو چې بی زه کو درته د قسمیه خبره وکړم ماته خپله دیړي نه پاتې جی بالکل قدرمنو دوی ته هم ګناه نشته مخکې نه مال ګران دی دوی به هم مال ګرانې زورې من غریب تر روان دی السلام علیکم وعلیکم بابا څنګه خیر جی ټیک ټاک خیر فروټ خرڅیږي کنه بس خرڅیږي چې دا ګرانی ده بسوالي فروټ وردا چاوړو وانه کسل فروټ بسوالي تا غستی کنه ما واغستی دا ناز خرڅو مې او ګران دي ګرځان دي بابا وړو چې کم نه خو ګران دي خ ګران دي حتی هاي به تمام حتی ګران نور دي نور
د ګران شي سبق را خلک او امرود ارزان دي که ګران دي؟ خار ځان دي ارزان دي بیا هم څوک نه وړي؟ بیا هم څوک نه وړي. مننه. السلام علیکم. امیر صاحب څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. څنګه یې دوکانداري ښه ده؟ او جی ښه ده. غوښه خرڅېږي؟ مزه یې نشته. وړو پوزیشن څه دی؟ د څه باره کې تاسو ته پوه کې خبره وکړم؟ د وړو باره کې وړه ګران دي که ارزان؟ جی ګران دي جی. حالات ډېر خراب دي. او جی نه چرګوټو دا نه دي 16,000 روپۍ من دي جی نن جی. او نو موږ دغه کوس کړي دي نو په 900 روپۍ وړو کې چرګوټې دي لکه 50 روپۍ پکې موږ ګټو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا څنګه یې؟ خیر دی بالکل ټیک ټاک. پاکستان کې ښه نشته ته پکې ښه او بس دلته به ښه ووایو نو چې کار روزګار کوو دا به ښه نو تا اورېدو. چرګ څه ریټ کې دی کاکا؟ چرګ خو بس مختلف دغه دی زه به تا ته ورته ووایم. ګران دي که ارزان دي؟ ښه ګران دي. ښه ګران دي. د 400 نه 1400 ته ورسوله. دا چرګه به ما په 1500 په 600 خرڅوله اوس 1400 باندې هغوی راکوي. په 1400 او چې نه راکوي نو څوک روزګار دی بال بچهداري ده هر څه مهنګایي ده هر اوړه ګران دي چینی ګرانه ده غوړي ګران کم شی په پاکستان کې ارزان دي. اوړه اخیستی شي که نه؟ چېرته اخیستی شم کله 2 سیره او کله دړی او ښه غټه فیملي وي ده. ګراني ډېره ده که لږه؟ یاره بس ګراني خو د حد نه ډېره ده د برداشت نه وتې ده. یو خو پیسې دیاړي نه پیدا کېږي چې دیاړي میلاو شي بیا وړه نه میلاویږي. دا در په در او په ټرکونو پسې منډې وخو. دا زموږ حالات دی. دا زموږ د ملک حالات دی. دا زموږ مشران دي. څه به وکړو وړو ته څه ووایو کور ته چې لاړ شو؟ وړه څه ریټ کې دي؟ وړه خو د اغستو نه بعد دي په 2700 باندې یو او دغه بل په 1350 میلاویږي. خو میلاویږي نو سرکاري میلاویږي نو په 1350. سرکاري د خوراک دي؟ یاره د خوراک خو قابل نه دي خو بس د غریبانو نور به څه وکړي؟ څه به وخورو جي؟ صحیح. ډېره مننه جي. مننه. السلام علیکم. راشه مشره دړه بړاس دی وباسه. دړه بړاس مې دا دی که نه چې الله تعالی د حکومت د یخه ختم کړي. ځکه چې زما څه عقل د 100 روپو دوکان نه سره دی سر راغلی یم او 200 روپۍ مې ګټل دي نو په 200 روپۍ به زه څه کوم؟ وړه به پې اخلم غوړي به پې اخلم. د څه دوکان دی؟ د ګوړې. او ګوړه په څه واخلي خلک؟ پیسې اوس نشته دی په څه شي واخلي؟ ګوړه ګرانه ده که ارزانه ده؟ ګوړه ګرانه ده. ګوړه څه ریټ کې ده؟ ګوړه په 19,000 په 19,000 روپۍ څټاره. او دړۍ په څه ریټ کې ده؟ دړۍ په 600 600 900 باندې. د دې ذمہوار څوک دي د دې ګرانۍ؟ د دې ګرانۍ ذمہوار د حکومت دی. حکومت څه غوښتنه کوي حکومت؟ دا غوښتنه کوم چې دا د یخ الله تعالی ختم کړي. د یخه چې بیا ډوران نه چې دا ګوره په دې خلکو باندې خو د خوراک نه دي. بل ورستلې ما ټرک لا سار تلې ما دکان ته راغلې ما وړه راغل دي د ښکته ځای باندې ولاړ دي په دې مین روډ باندې. ټیک شوله د وروسته ټرک له چې ور ورسېدم 1500 کسان را پسې وروسته وو 1500 زنانه راوي. ما دا ځای اړم کړی و دی خو غونې سه وړه مې په دې لاس کې نیولي وو. نارې مې والې ما ټرک والا ته ما د خدای خاطر ته وګوره دا وړه بند که مړ شوم تباه شوم. دا وړه مې نه دي په کار دی خو غونې سه دی حکومت ته. وړه چې په 1400 شو فضل الرحمن صاحب یې ګراني راله اوس په 3000 دي فضل الرحمن صاحب ته ته کم ځای وې؟ به غریبانان وایي چې ته کم ځای کم غار ته ننوتی؟ په 1400 د عمران خان په حکومت کې و د چغې والې وایي ګراني ده. اوس په 3000 شوې ته په کم غار کې وې روزه باره وې ګراني ده ده ښه. وړه ګران دي که ارزان دي؟ چې نن سبا بل ورځ په 2500 نن په 2800 سبا په 3000 دي. او مونږ چې دا حالات چې مونږ څونه ګورو که نه نو خلک ډاکوی هم خبره اورېدلې ده کېدای شي دا ملک یا انډیا ته ولی شي امریکې ته ولی شي ځکه دا حالات خلک خودکشي کوي خپل ماشومان راغلي خرڅوي ورځان له پیوړو غوړي اخلي خو دا حالات انشاءالله چې پاکستان سر خوړلی ختم دی. لاول خدا شباز شریف چې دی دا د ملک ورکوي بالکل. یو نواز شریف او شباز شریف دواړو مخکې هم له ډیپو میلاو دي سړو راباندې خواړه او دالې راباندې خوړلي دي او اوس راباندې هم خوري چې دا د ملک ورک شوي نه ګوره نو چې خامه پرې نه دي خلک راوځي سړکونو ته او تورې جنډې راواخلئ او خبرې وکړه دا د سر ورک شوی نه نو پرې نه دی. مزدوري نشته شپه ورځ مزدور کار سړی په پټ پاس باندې ناسي تمام ورځ دیاړي ورته نه میلاویږي او هغه په 3000 وړه وادي که 1500 مزدوري ورکي هغه هم نه ورکوي ورته وي سبا راشه
سبا پسې بیا سبا شي نو اخر د دې ملک اندازه دا ده چې خانه جنګي به جوړیږي ملک به تباه کیږي قوم به تباه کیږي موږ دا وایو چې موږ د ملک سره د انصاف وشي زما سره نن ماجد صاحبی هم راوته دی د مهنګای خلاف आवाज هم چت کو ماجد صاحب تاسو څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو تاول زما له طرفه ډېر سلامونه کتونکو مهنګایي ډېره زیاته سیوا شوې ده که تاسو وګورئ دغه اوړه ګران دي د اسمان سره خبرې کوي خو زه په یوه خبره باندې ډېر زیات خفه یم بیا د دې حکمرانانو نه دا کوم MNA MPA چې په خپل کور کې پراته دي هغه بچی په خپل کور کې پروت دی هغه د دې څیزونو نه خبرېږي د عوام حقیقت نه راښکاره کوي ځکه چې دا د مرګ نه یېرېږي موږ د مرګ نه نه یېرېږو جي موږ کفن تاو کړی د سر نه که نن هم وجني سبا ته هم دې نه پرېږدي ټیک شو زه بله دا خبره کوم چې تاسو کوم وړه ورکوئ تاسو نارینه له وړه ولې نه ورکوئ تاسو زنانه له وړه ورکوئ هغوی هلته درغلي ځان څه پیسې راغونډې کړي نیولي بیا ته پټو سټیټ هلي ته ماته دا وایې ته پټو سټیټ د کومې خبرې هلي ته په وړو کې پټو سټیټ د کومې طرفې راولي ولې خیر شه دا د پاکستان نه دي یا ته دا وړه ورکې دا چې ته وړه ورکې دا وړه به تاله واپس ته دې خېټې نه راوباسي دروړي بې څه به کوي دا زموږ زنانه هم تاسو د لاسه په شرمونو وشرمېدې هم د دې حکمرانانو د لاسه په شرمونو وشرمېدې خو دا دلګانو له بیا هم وټ ورکوي بیا هم ورځي بیا هم ورسره ګرځي جنډې داسې کوي په سوزکو کې خپل بچي کېنئ څوک یو خوا جلسو له رواني څوک بل خوا جلسو له را رواني یو دله دا ونه ویل چې نن دا ګراني ده د ګرانۍ خلاف زه راپاڅم زه خبره وکړم که نه قسم دی که څوک شاید به یې خبره کولی شي ټول دلته دا خبرې اترې وشورې په دې پروګرام کې چا هم خبرې ونه کړې شاید به یې ته ویل ما وویل چې ته ما ته دا مایک ونیسه چې زه دا ټول پښتانه په دې خبرو باندې پوه کړم حکمران قسم په ذات د الله زموږ ښځې دوی په شرمونو وشرمولي تاله درځه تاله پټ سټیټ یې دروړه یو طرف ته خو دې خلک تباه و برباد کړه دا مزدوري دیاړي چې دا خلک کوي 500 روپۍ مزدوري دیاړي ده په 500 روپو کې به دا کور ته تروړه وړه راوړي که دی به د خپل ماشوم دغه تربیت کوي د هغه دپاره به دوایي کوي د هغه دپاره به جامې کوي خپل دغه به کوي مړی ژوندی به کوي خو تاسو حقیقت پټ کړی دی بیا درته وایم چې ورشئ اوټونه هم ورکوئ جنډې مو له داسې کوي په دې خوله کې مې ډېر غلط الفاظ دي غم رایستې شمه خو د میډیا مخ ته ګینې قسم په ذات د الله تاسو به ما په یوه خبره باندې پوهه کړی وی خو بیا هم ګرځئ په دغه سیاستدانانو پورې کونه پسې ګرځئ هر یو سړی پسې منډې وایي عمران خان چې روپۍ شیشې ګران کړل ټولو به چغې والي اوس ته د عمران خان در یادېږي که نه چې دا غله رالل ټول دا غله سپورټ کوي څوک راپاسي نه که هر څوک دی دې کې هر سړی راځي څوک راپاسي نه څوک حقیقت خبرې نه کوي زه یې ورته د نن نه بیمه که زما د ما نه نن سا ایستی شي نن دې رانه سا وباسي سبا ته مې دې پرېنږدي پرېږده مړه دا مرګ خو صرف د غیرت دی چې بس یو پیره مړه شو قصه ختمه مننه قدرمنو څنګه چې ماجد صاحبي ووی زمونږ خیبر پښتونخوا زنده‌باد او مرداباد وخوړله دا عوام نننۍ سخته به یاده نه وي سبا به دوی بیا په پارټیانو کې زنده‌باد او مرداباد چغې وایي بیا به هم منډې وایي دا سختې به له دوی نه ایري حکمرانانو ته خواست دی چې د دې مخنیوی وکړي غریب ورځ ته ورځه خپل بچو له مزدوري وکړي ډاکټر لی بوځي جامې پیزار پې وله والي که د وړو په قطارونو کې ودرېږي دیاړیانې قضا کړي شاید به یو خبره کومه د کوم MNA MPA زوی راغلی دی چې هغه ټرک ته ولاړ دی یو سړی دی ماته د MNA MPA زوی وښیي چې هغه ټرک ته ولاړ یو د هغه نه بوجۍ راکاږي پټو سټیټ ورسره وي د MNA MPA د کور نه خو زنانه راونه وتله خو ټول د دې غریبانانو د کورونو نه زنانه راوځي خو بیا به دقه وایم چې بس ورځئ وروره جنډې ورته دا داسې کوئ څه خو دې په سترګو تاسو ونه لیدل او نه بیا دې لکه خیر یې درکړي همدقه شان به ذلیله ګرځئ او دقه شان ذلیله ښئ ځکه چې دا هر څه تاسو په خپله کړي هم دا غله خلک تاسو په خپله راوستی دی دا بل چا نه دي راوستي هم ستاسو په اوټ باندې راغلی دی که دا اوټ تاسو په صحیح طریقه استعمال کړه که نه نو نن به دا ورځ نه کتلی کېدی او دا کم غم چې زه کوم زه خپل ځاني که درته ووایم زه به ځان له وړم والم زه به ځان له هر یو څیز پیدا کړم خو هلته د غریب غم به څوک کوي د غریب غم له به څوک راځي کم داسې پښتون شته چې هغه د غریب سړي غم وکړي ما سره ګاډی هم شته هر څه شته ما ته سهولت پوره دی دی په 15,000 هم اخیستی شم غریب سړی به څه کوي چې پردی کوټه کې ناست دی هغه ته د روپۍ دیاړۍ مزدورۍ نه میلاویږي هغه به د خپل ځان دپاره دوايانې کوي که دغه وړو پسې به ګرځي او بیا تاسو مرداران دلګان دوسان خنزیران چې بیا زنانه ته وایي چې راوړه پټو سټیټ چې زه د لوړو درکړمه هی دلګانو خنزیرانو دوسانو بالکل ماجد صاحبي جذباتو کې لاړو د دې عوامو ستونزو ته وکتل ځکه چې دوی د خپل حق دپاره اواز نشي چوتولی ماجد صاحبي د دوی دپاره خبرې وکړې حکمرانانو ته ویم چې د دې عوامو په حال رحم وکړئ دوی ته انصاف ورکړئ
دغه مهنګۍ ختمه کړي، دا وړه ارزان کې سرکاري وړه د خوراک نه دي، چوکر دی نه میلاویږي دوی ته. دلته سیاسي سړی یا حکمران په قطار کې نه ودرېږي، نه د هغه خور ودرېږي، نه د هغه مور ودرېږي، هغه سره دا احساس نه. نن سبا به بیا هم دا غریب د زنده‌باد مرده‌باد چغې وي ستاسو دپاره، ځکه چې له دوی نه به دا ورځ هېروي. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکوي. د الله په امان.